الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن درته یو عجیبه غونډه واقع شیر کوم. مخکې ورځو کې زه داسې یو الکترونیک دوکان ته تللم، ځان ته اخیستل. هلته یو کس راغو، ځان ته چې کوم دی هغه یو دوه سیګان اخیستل، هغه هم هغه 2 ټن والا. خیره دوکان کې چې هغه سوم و، هغه سیګان هغه بس بیه کو، ریټ وکړو او سیګان یې وایستل. چې کله د سیګان د اوړو ټایم شو چې یاره دا کور ته تلل غواړي، د پاس لوډر کول غواړي، نو هغه لوډر والا ته بیا دې په 500 روپۍ باندې نښته و چې یاره ورته ځای کم دی، 500 روپۍ کم یې ویل، هغه چې نه ځای زیات دی، پټرول دی. خیر کېده غریب سړي چې کوم دی نو هغه سره اخري 300 روپۍ باندې لږه کمي ورته وکړو او څه کوي په مخکې ډیسایډ شو. ما دې واقعې ته کتل، ما ویل چې یاره یو سړی هسې 2 ټن AC 2 خلي په یو ټایم باندې، نو کم سے کم هغه 5 سے 6 لک روپۍ خو ورکړي وي. هغه 5-6 لک روپۍ چې سړی ورکولی شي نو وای ناټ دا غریب مزدورکار سړی دی، نو که دله یو 500 روپۍ ایکسټرا ورکړي نو هغه غریب به پرې چوله روانه شي. ما خپل دا خیال دی چې یاره یو سړی داسې شی واخلي، هغه الله پاک هغه ته یو نعمت ورکړي، ښه خبره چې د نعمت دې صدقه وکړي. نو که داسې یو غریب سړي تاسو میلو شي، هغه تاسو نه خپل حق غواړي، نو تاسو باندې هغه ډېر لګي، نو خیر دی، د تاسو چې ذهن کې څه حق وي هغه له ورکوئ، او بقایا ایکسټرا 1500 1500 څومره تاسو وس یې وله صدقې په نیت ورکوئ. نو دا غریب به یې څه مزدوري مو شي او تاسو ثواب هم وشي. نو همیشه لپاره کوشش کوئ چې خدای پاک تاسو یو نعمت درکړي، د هغه نعمت په صدقه کې د غریب خلکو سره مدد کوئ. ویډیو ته خوښه وي نو شیر یې کړئ او موږ خپل ویډیوګانو کې یاد ساتئ.